حضرت عاصم نو ورته وایي تاسو کې څوک واده کول غواړئ؟ نو حضرت عاصم رضی الله عنه ورته وی دا جی ولې؟ نو وی زه تاله یو ډېره پاک او صالح او دینداره جینۍ په نکاح کومه. اوس ګوره دا کورنۍ دا خانه بدوش و ها، خانه بدوش دا کوم خلق چې دی چې په یو موسم کې په یو کلی کې او په بل موسم کې په بل کلی کې څه داسې مستقل ټکانه او مستقل ځای دا یې نه ښه، کور یې په اوږه باندې پروت وي. خانه بدوش، دوش چاته ویل کېږي؟ اوږې ته مونږ وایو سبک دوش. پلانکی سړی اوږې سپکې شولې بس عهده یې ترېنه واخیستله ښه، تاسو پوه شولې. نو خانه بدوش بس د ده دا کور په اوږه باندې پروت وي او خیمه یې دا په اوږه باندې یخي چې په کوم ځای ته ورسي هلته یې نصب کړي او بس. تاسو پوه شولې په خبره باندې. دا کوچیان هغه داسې وي یا دا زمونږ او ستاسو په دې علاقو کې د دې کالام او د دغې طرفونو نه دا خلق راځي. نو ټول په حقیقت کې خانه بدوش یو. ښه په مونږ کې څوک هم چې کوم دی نو مستقل ټهراو زمونږ چېرته دلته په دنیا کې نشته دی. بهرحال حضرت عمر رضی الله عنه خپل زوی حضرت عاصم ته هغه جینۍ په نکاح کړله کومې چې د شپې ویلي کو عمر مې نه خو د عمر الله مې اینی. نو ګوره امیر المؤمنین د طرف نه چې کله د رشتې افر راغی د کورنۍ ته، دا خو غریبه کورنۍ وه، نو ډېره زیاته خوشحاله شوله. بادشاه کره زمونږ رشته نصیب شوله. هغې پاکې زنانه نه حضرت عاصم رضی الله عنه له الله یو لور ورکړله او د هغې لور نه بیا یو ماشوم را پیدا شو چې هغه ته ویل کېږي حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه، کوم چې په بنو امیه کې در ټولو نه زیات خلیفه عادل تیر شوی دی او علماو لیکلي دي چې د بنو امیه ټول مظالم یو طرف ته کا، خو د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د دور خلافت عدل او انصاف بل طرف ته کا. نو هغه ټول ظلمونه د حضرت عمر ابن عبدالعزیز په عدالت او په انصاف باندې پټیږي. او دا خلیفه راشد دی. ګورئ ښه، حضرت عمر ابن عبدالعزیز دا څه دی؟ خلیفه راشد دی ښه، خلیفه خامس راشد دی ښه. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو خلفای اربعه خلفای راشدین هغه خو دی مسلم، خو د ټول علماو د ټول امت د جمهور په نسبت باندې حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هم په خلفای راشدینو کې شامل دی ښه. د یو پاکې زنانه نه د پاک بطن نه الله رب العالمین داسې پاک خلق را پیدا کوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. نو بهرحال الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء د الله هغه خلق دی چې هغوی ایمان راوړی وي او یې دي یتقون ځان بچ کوونکي د محارمونه او د معاصیونه او د شرک نه. لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره، دوی دپاره زیری دی په ژوند د دنیا کې او په ژوند د آخرت کې. حدیث مبارک کې راځي بشرا، لهم البشرا. بشرا نه مراد څه شی دی؟ فرمایي مؤمن صالح ته چې کله رؤیای صالحه شروع شي، نیک خوبونه ورته شروع شي، دا د ده دپاره بشرا او بشارات دي. تاسو پوه شولې؟ رؤیای صالحه دا چې کوم دی د مؤمن صالح دپاره په دنیا کې د الله د طرف نه زیری دي ښه. او تاسو ته خوشخبري در کوم، پرون راته یو ملګري وویل زمونږ او ستاسو په دې مجلس کې په دې محفل کې د ناست د یو کس په باره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره وی شام ته تللی یم خوب کې او هلته مې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره زیارت وشو او په هغې زیارت کې ستاسو په دې مجلس کې د یو ناست ملګري د هغه موجودګي هم وه. باقي د هغه خبره ډېره زیاته اوږده ده، خو دا رؤیای صالحه چې کوم دی که نه دا د الله د طرف نه بشارت دی ښه. دا بعضې خلق دا څوک چې په خوب کې یا خر ایني یا سپی ایني یا مار ایني یا لړم ایني یا غویه ایني، دی په رؤیای صالحه نه پوهېږي ښه. دی ته دا قدر قیمت څه معلومیږي چې د نبی علیه السلام مبارک زیارت څه ته ویل کېږي او دا چې کوم دی نو ګویا کې د علماو د صلحاو د نیکانو خلقو. تاسو پوه شولې په خبره باندې. هغوی په دې خبرو پورې ټوقې ملنډې کوي ښه، خو دا د الله رب العالمین د طرف نه زمونږ او ستاسو د دې محنت د قبولیت نښه ده ښه. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو لرې خبره نه، پرونی خبره درته کومه چې یو ملګري راته دا بشارت او دا زیری چې کوم دی نو دا یې راته راکو زمونږ او ستاسو سره په دې مجلس کې یو هم نشین ملګری. نو فرمایي لهم البشرا فی الحیات الدنیا، ستاسو دپاره زیری دی په ژوند د دنیا کې، وفی الاخرت او په آخرت کې.
نو دنیا کې ستاسو د پاره چې کم دی نو ګویا کې هغه زیری دی د دوی د پاره د دې اولیاءو د پاره او هغه څه دی هغه دا دی چې رؤیای صالحه به ورته نصیب کیږي یا لهم البشرا ما ته وګورئ د دوی د پاره په ژوند د دنیا کې نو لنحیینه حیاتا طیبه الله فرمایي دوی ته به موږ حیات طیبه نصیب کو آخرت فکر به ورسره خو د دنیا فکر به ورسره نه وي اللہ خوف به ورسره وي خو د غیر الله خوف به ورسره نه وي وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے نادا ہزاروں سجدوں سے تجھ کو دیتا ہے نجات هغه یو سجده چې تا ته ډیره ګرانه ښکاریږي دا د زرهاو سجدو نه تا ته نجات درکوي یو د الله په در کې سجده ریز شه د باقیو ټولو خلقو د غلامۍ نه به الله وساتي د هغې د درونو نه به الله رب العالمین وساتي نو فرمایي لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفي الاخره لا تبدیل لکلمات الله آخرت کې د دوی دپاره څه بشرا ده نو آخرت کې د دوی دپاره جنت دی که نه د دې نه بله لویه بشرا کېدلی شي شاباس لا تبدیل لکلمات الله نشته دی بدلون د خبرو د الله رب العالمین دپاره د کلماتو د الله دپاره دا د الله وعده ده چې اولیاء له به جنت ورکومه دا د الله وعده ده